بعض ځمکه الله رب ذوالجلال محبوب ګرځولې ده او بعض ځمکه الله رب ذوالجلال بغسترین ګرځولې ده. محبوب ځمکه چې د الله په نسبت باندې خوښه ځمکه ده هغه جوماتونه دي. احب البلاد الى الله مساجدها وابعض البلاد الى الله اسواقها راغلي دي. نو د الله په نسبت باندې محبوب ترین ځمکه دا جوماتونه دي. جوماتونه د الله په نسبت باندې خوښ ځایونه دي. ولې خوښ دي؟ چې په دې کې د الله ذکر کیږي، په دې کې د الله یاد کیږي، د الله طرف ته پکې خلق را بللی کیږي. بیا د جمعات دا خصوصیت ته چې په دې کې خان غریب هر انسان په یو درجه باندې ودرېږي. نو محبوب ترین ځمکه په مقدس ځمکه باندې دا جوماتونه دي او د ټولو جوماتونو حیثیت یو دی. اگر چې په عباداتو کې صرف او صرف 3 جومات داسې دي چې د هغوی فضیلت ته په نورو جوماتونو باندې په اعتبار د عبادت سره، لکه کعبه مبارکه کې چا مونځ وکړو یو مونځ په 1 لاک دی. مسجد نبوي کې چا مونځ وکړو د یو مونځ په 50,000 باندې. مسجد اقصی او بیت المقدس چې ورته منګه وایو په دغه کې چا مونځ وکړو نو د یو مونځ په 50,000 باندې. خو نور حیثیت د جمعاتونو یو دی. لا تشد الرحال الا مساجد ثلاثه راغلی دی په حدیث مبارک چې تاسو به کجاوې نه تړئ مگر 3 جمعاتونو د پاره. یو مسجد حرام دی، بل مسجد نبوي دی او بل مسجد اقصی دی. یو انسان را لګي او دی وی چې زلوی جامع مسجد ته زما زه د دې ځاینا زما او بادشاہي مسجد ته زما ځکه چې الته جمع ډیره لویه ده، یا دغه شانته بل جمعات ته زما او الته جمع ډیره لویه ده زما به ثواب زیات شي. نو دغه انسان دا نیت کول د حدیث نه ثابت ده چې دا غلط دی. د نیت ثواب د دغه 3 جمعاتونو نه علاوه ټول یو شی دی. کو تا په بادشاہي مسجد کې مونځ وکړو او کو تا د کلي په جمعات ورکوټې جمعات ته په هغې کې د مونځ وکړو نو د ټولو یو ثواب دی. دا غلطه خبره ده چې هلته جمع لویه ده نو زما به ثواب ډېر وشي. نه، حدیث مبارک کې راغلی دی لا تشد الرحال الا مساجد 3 جمعاتونو ته کجاوې تړئ او سفر کوئ د ثواب په نیت باندې تللی شي. او د دغه 3 جمعاتونو نه علاوه کو یو انسان وایي چې زما به ثواب زیات شي او زه غټ جمعات ته زما، بادشاہي مسجد ته زما، فیصل مسجد ته زما، ثواب به زیات شي. دا نیت غلط دی، بلکې د دې نه منع راغلی ده. د ثواب په نیت باندې تلل د یو جمعات نه بل ته چې دغلته به زیات ثوابي دا نشته دی. صرف او صرف 3 جمعاتونو ته الله پاک دا خصوصیت ورکړی دی
چې هغه مسجد حرام دی، بل مسجد نبوي دی او بل مسجد اقصی دی. علا کل حال جماعتونه ټول برابر دي. بیا الله رب ذوالجلال بیان فرمایي چې د جماعت نه څوک منع کول کوي، ومن ازلمو او څوک زیات ظالم دی، ممن د هغې چانه منع مساجد الله چې دی د جماعتونو نه منع کول کوي، ان یذکر فیها اسمه دا چې یاد کړی شي په دغه جماعتونو کې د الله رب ذوالجلال نوم، وسعا فی خرابها او دی لګیا دی د هغه پروانی کې. جماعت رواني د جماعت رواني پسې راغستې ده، د جماعت نه خلق منع کوي. الله رب ذوالجلال بیان فرمایي دا غټ ظالم دی. رسول الله مبارک د حدیبیه په مقام باندې چې کله رسول الله مبارک سره دا سورلس یا سورلس نیم سوا صحابه را روان کړو او عمرې له راتلل، نو دغه د حدیبیه په مقام باندې کفار مکه را ولګېدل او رسول الله مبارک سره د خپلو ملګرو مسجد حرام ته د داخلېدو نه منع کو چې ته به نه ننوځې دې جومات ته به نه ځې، مسجد حرام ته به نه ځې. الله رب ذوالجلال آیاتونه مبارک نازل کړل، ومن ازلمو څوک زیات ظالم دی د هغې انسان نه، ممن منع مساجد الله د هغې چا نه چې دی د جوماتونو نه منع کول کوي. دا آیاتونه دا آیات مبارک اگر چې د کفارو په باره کې نازل شوی دی چې کفار مکه رسول الله مبارک د مسجد حرام نه منع کو، خو اعتبار عام دی، سبب د نزول لرا اعتبار نوی. اوس هر انسان چې دی راولګېدلو او دی د جماعت نه منع کوي، نو هغه د دغه آیات په زمره کې راغی. نو حضراتو د جماعت نه منع کول دا ظلم دی او د جماعت آبادی دا د مسلمان نشانی ده. آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمائی، اذا رأیتم الرجل یعتاد المسجد، هر کله چې تاسو ووینئ یو انسان چې هغه خپل عادت جوړ کړی دی د جماعت ته ځي راځي، د څه دپاره به راځي؟ خو مونځ دپاره به راځي. نو فاشهدوا له بالایمان، رسول الله مبارک وی بس تاسو گواہی ورکړئ دغه انسان لره په ایمان چې دا مؤمن دی. کم انسان چې جماعت ته ځي راځي د مانځه دپاره، د تلاوت دپاره، د ذکر و اذکار دپاره، آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمایي چې تاسو گواہی ورکړئ د دغه انسان د ایمان چې بس دا انسان مؤمن دی، د ایمان خاوند دا دی. څوک چې راغلل جماعت، نو جماعت یو داسې ځای دی چې د دې نه به څوک منع کوي نه او د دې د آبادي به خیال ساتي. جماعت به آبادی، جماعت به روانه نه. بیا د جماعت آبادی خو یو عمارت دی او دویم په ذکر و اذکار سره په منځونو سره دا آبادول. نو یو جسمانی آبادی ده او بل روحانی آبادی ده، دواړه به برابر او دواړه ثابت دي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ راغی او وای دا مسجد نبوي لک کولاو، خلق زیات شو، نو اوس په مسجد نبوي کې ناراضي، نو دا کم کورونه چې دا بلری کو او د جمعات لپاره به واقلو، دا جمعات بلګ پراخه کو چې خلق پکې راشي. نو ټول کورونه چې خواته ور سره کمو هغه واغستل شو، خو خوا کې ور سره یو کور دا آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د تر
د حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ. عمر رضی الله تعالی عنہ پسې ورغی چې ستا دا کور د جماعت په خوا کې دی نو داسې کار وکړه دا کور دې په موږ باندې را خرڅ کا. حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل وی نه خرڅوم دا. عمر رضی الله تعالی عنہ ورپسې دوباره لاړو او ورته وی چې تا ته منګه ګوره دا وایو چې کو دا کور دې په منګه را باندې را خرڅې نو پیسې به درله درکو او ته په هغې پیسو باندې چې هر چېرته کور اخلي واخله. یا دویمه خبره دا ده چې دا کور دې موږ له راکه او ته په مدینه منوره کې چې کوم ځای کې کور یادې موږ به درله واخلو. او درېیمه خبره دا ده چې کو زړه دې غواړي نو جومات ته یې داسې راکه. حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل نه درې واړو خبرو کې زما یوم نه ده قبول، زه دا کور نه خرڅو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورپسې په درېیم کرت بیا راغی ورته وی زه څوک داسې مقرر کا چې هغه فیصله وکړي، دواړه به لاړ شو هغه به فیصله وکړي، ستا چې څوک خوښي هغه له به لاړ شو. حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ ورته وی زما د فیصلې کولو دپاره ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ خوښ دی. دا د قرآن قاری مو او علم هم ورسره و. نو ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ له به لاړ شو او هغه به فیصله وکړي، هغه چې کومه فیصله وکړه ما ته منظوره ده. امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ ورته وی صحیح ده لاړ بشو هغه به فیصله وکړي. کله چې دوی دواړه لاړل ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ ولیدل نو وی هغه د دوی دپاره ښه ښکلی ځای تیار کو، بالښتونه یې راوباسل، تکیاګانې ولګولې چې دومره لوی خلک راغلي دي، یو خو امیر المؤمنین دی او دویم د حضرت آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تر مبارک. نو ډیر عزت او اکرام یې ولا وکړو او کینول. امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ ورته بیان فرمایي چې موږ راغلي استاد ته موږ دپاره فیصله وکړه. د دواړو څه مسله ده په هغې کې ته فیصله وکړه. ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ ورته وی صحیح ده فیصله به وکړو. حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ ته وی ته خپله خبره بیان کړه. عباس رضی الله تعالی عنہ ورته بیان فرمایي چې دا زما کم کور دی نو دا زه د جمعه دپاره نشم ورکولی، ځکه یې نه ورکومه چې دا کور خو یو ځمکه مال رسول الله مبارک په خپله راکړې ده. دویمه دا ده چې د دې آبادیم رسول الله مبارک په خپل لاس کړې ده. درېیمه دا ده چې د دې دا ناوم رسول الله مبارک په خپل لاس لګولې ده. نو زما د کور سره ډېر زیات مناسبات دي او لوازمات دي، زه دا خپل کور د جمعه دپاره نشم ورکولی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته وایي ته خپله خبره وکړه. عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایل مسلمانانو ته تکلیف دی، جمعه تنګ دی او په جمعات کې خلک نه راځي، نو موږ سره څه بله لار نشته، موږ ځکه د دا کور ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ ورته وایي خوښه مو نه ده چې زه تاسو ته رسول الله مبارک یو حدیث ویم او دا فیصله به په هغې وشي. عمر رضی الله تعالی عنہ او عباس رضی الله تعالی عنہ ورته وایي ولې نه زمونږه ولې نه ده خوښه چې په حدیث باندې فیصله کېږي، ولې هم نه ده خوښه. ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ ورته وایي ښه وایي ما د رسول الله مبارک نه اورېدلي وو، رسول الله مبارک بیان فرمایل چې حضرت داود علیه السلام ته الله پاک حکم وکړو او ورته وی چې زما دپاره یو کور جوړ کا او داسې کور جوړ کا چې زما ذکر پکې کولی شي، زما نوم پکې خلک اخلي،
زما عبادت پکې کیږي. داود علیه السلام او فرمایل چې الله کم ځای کې جوړ کړ. نو الله رب ذوالجلال ورته دغه ځای وښودو، دا کم ځای کې چې بیت المقدس دی، چې لاړ شه او دغلته زما کور جوړ کړه. نو داود علیه السلام چې کله راغی نو دا ځای چې وکتو نو دا چوکور نو پورا برابر نو، خواته ورسره د یو اسرائیلي کور. نو داود علیه السلام هغه کس ته ووی چې دا کور دې په منګه راخرڅ کا او د دې ځای کې منګه جومات جوړو، نو دا دې منګ له راکړه او راخرڅ یې که را باندې. هغه کس ورته ووی چې نه زه خو دا نه خرڅوم، دا زما کور دی، زه دا نه خرڅوم، او چې ته ماله هر څومره قیمت راکړې نو زه یې نه خرڅوم. داود علیه السلام را روان شو او وایي دا اراده یې وکړه چې دی خو په رضا نه راکړي، خو په زور به یې والم، ځکه چې د الله کور جوړوم او د سره به زه جنګ وکړم، د ده نه به یې په زور واخلم. وایي داود علیه السلام چې کله دا اراده وکړله، الله رب ذوالجلال د طرف نه ورته وحی راله چې داود علیه السلام ما ته کور یاد کړو چې زما د پاره کور جوړ کا، چې زما عبادت پکې کولی شي، زما نوم پکې اخیستلی شي. خو د دې دپاره خو مې نه ویلې چې ته پې جنګ وکړه او د چا نه په زور واخله، بس دغه اراده دې ختمه کړه، زما کور مه جوړوه. وی عمر رضی الله تعالی عنہ چې دا حدیث واورېدو نو ابی ابن کعب ته وویل چې تا خو موږ ته مسله نور هم سخته کړه، او راځه مسجد نبوي ته راغلل. ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ ورته راغی، امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ راغی، حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ راغی. ابی ابن کعب आवाज وکړو، اے خلکا تاسو دا یاد وساتئ، ما د رسول الله مبارک نه دا حدیث اورېدلی دی د حضرت داود علیه السلام په باره کې. آیا تاسو کې دا چا اورېدلی دی او که نه؟ ابو ذر غفاري رضی الله تعالی عنہ پاسېدو او امام دا اورېدلی. نو ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ امیر المؤمنین ته وویل چې امیر المؤمنین د رسول الله مبارک د حدیث په باره کې ما باندې تا دا بهتان لګو چې ما پر رسول الله مبارک باندې دروغ وي. هغه دی ابو ذر غفاري رضی الله تعالی عنہ وایي چې او دا حدیث ما اورېدلی دی. امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل وای نه ما په تا باندې بهتان نه لګو، خو ما وی چې دا خبره نورم پخه شي چې دا حدیث واقعي د رسول الله مبارک حدیث دی او یوازې تا نه نور صحابه هم اورېدلی دی. او عباس رضی الله تعالی عنہ ته وی چې ځه ستا کور دی موږ ستا کور ته سم نه وایو چې تی موږ له نه راکې، ستا کور به دغلته وي، ستا کور له به موږ تر قیامته پورې لاس هم نه وروړو. او عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې امیر المؤمنین تا دا خبره وکړله نو زما یاد وساته دا کور ما الله د پاره وقف کو، دا روان کې جماعت کې شامل کی. نو د جماعت جوړول او د جماعت آبادول دا په مسلمانانو باندې لازم دي.